وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، وای دلته په اماراتو کې د جمعې مونځ نه کېږي، نو بیا د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ په جمع باندې د دې څه حکم دی؟ اصل کې مسله دا ده چې دیهاتو کې کوم ځای کې چې د جمعې مونځ نه کېږي، شرعاً شرایط برابر نه وي، نو هلته د جمعې په ورځ باندې د ماسپښین مونځ په جمع باندې کوی شي. او چې کوم ځای کې د جمعې مونځ کېږي، مثلا خاریه، نو هلته د ماسپښین مونځ د جمعې په ورځ جمع باندې کول دا مکروه دی. او علت د کراهت دغه دی چې څوک ګمان ونه کړي چې دا د جمعې مونځ دی، خلک به د جمعې په نیت باندې پکې شرکت وکړي او هغه به د ماسپښین مونځ وي. نور چې دغلته د جمعې مونځ نه کېږي، نو دا هم داسې دی لکه د دیهاتو په حکم کې راغی، نو دغلته بیا تاسو د ماسپښین مونځ په جمع باندې کوی شئ د جمعې په ورځ. تاسو 14-15 کسان نو تاسو په خپل منځ کې په دیره کې د جمعې مونځ کوی شئ چې د امام نه ماسوا 3 مقتدیان وي. د جمعې مونځ په جمع باندې صحیح دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی د دعا په باره کې، اجتماعي دعا د مانځه نه پس. نو اجتماعي دعا د مانځه نه پس که د فرضو نه پس او که د سنتو نه پس، دغه دعا کول نه فرض دی، نه واجب دی او نه سنت دی. البته جایز ده دا دعا. نو بیا که سړی د فرضو نه پس کوي نو هم جایز ده، او که د سنتو نه پس کوي نو هم جایز ده. لیکن د سنتو نه پس کول بهتر دی، ځکه چې د سنتو نه پس اجتماعي ثبوت شته ده. هغه دا چې د استسقا مونځ سنت دی، د هغې نه پس نبی علیہ السلام اجتماعي دعا کړې ده. دغه شان نبی علیہ السلام یو ځل د انس رضی الله عنه کور کې میلمه و د غرمې په ټیم کې، او بیا د روټۍ نه پسې جمع وکړه په هغه کور کې د انس رضی الله عنه په کور کې، او بیا د هغې نه پس اجتماعي دعا کړې ده. او د جواز دپاره صرف دومره ثبوت کافي دی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی، مرغۍ ساتل په کور کې د دې څه حکم دی؟ نو که چېرته آزاد پرېږدي چې هغه ځي راځي او صرف د شپې په پنجره کې بندېږي، نو بیا پروا نه کوي، ساتل جایز دي. خو په پنجرو کې ساتل همیشه دپاره، مارغان په کور کې ساتل دا منع دي، په دې ګناهګارېږي.